على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. په ټوله دنیا کې چې څومره ښاري آبادی دی نو د تمام عالم په تمام ښارونو کې د ټولو نه قدیم ترین ښار د مکې مکرمې ښار دی. د تمام عالم په ښارونو کې د ټولو نه زیات عزت او عظمت الله جل مجلوه د مکې مکرمې دې ښار ته ورکړی دی. د هجرت په 8م کال باندې چې کله مکه مکرمه فتح شوه، نبی علیه السلام بیان وکړ، تقریر یې وکړو او په هغه تقریر کې ډېر اعلانات وکړل. یو اعلان یې پکې دا وکړ چې د کوم وخت نه الله جل مجلوه آسمانونه او ځمکې پیدا کړي دي، د هغه وخت نه الله پاک د مکې دې ښار ته عزت او حرمت ورکړی دی. او د مکې مکرمې د دغې ښار دغه عزت او حرمت به د قیامت د ورځې پورې قائم او دایمي. د مکې مکرمې د دغې ښار د حرمت او د عزت او د عظمت یو تقاضا نبی علیه السلام فرمایي هغه دا ده چې په دغه ښار کې هیڅ چاته د جنگ و جدال د کولو اجازت نشته ما سوا زمانه. ما ته الله جل مجلوه په دغه ښار کې د جنگ اجازت را کړیو او هغه هم د محدود وخت پورې
په کومه ورځ باندې چې مکه مکرمه فتح کېده په دغه ورځ د انور د راختو نه راواله د مازدیګر د مانځه پورې او دویمه تقاضا د مکې مکرمې د دې ښار د عزت او د حرمت هغه دا ده چې په دغه ښار کې ښکار کول خو منع دي ښکار یرول د خپل جالې نه یا د خپل سوري نه یا د بوټي د سوري نه د یو ښکار ځغلول او هغې له منډه ورکول دا هم منع دي او د مکې مکرمې د ښار ګیا او د هغې بوټي کټ کول او د هغې ګیا ریبل دا هم منع دي په یو روایت کې راځي یو صحابي نبی علیه السلام ته درخواست وکړ چې د یو قسم ګیا د ریبلو اجازت مونږ ته راکړه ځکه دا زمونږ د زندګۍ ضرورت دی او هغې ته د عربۍ په ژبه کې اذخر وایي او مونږ تاسو ورته په پښتو کې بروزي وایو پخوا به خلکو په کوټو کې مخورې کړې وي حجرو کې به مخورې کړې وي جماعتونو کې به هم خوړو هغې کې یو خاص قسمه خوشبو هم ده او ګرمه مي نرمه و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ګیا مونږ په کوټو کې هم خوړو او دا مونږ په قبرونو کې خورو او د قبر هغه مخ په پټو د دې اجازت راکړه نو نبی علیه السلام بیا د دغې ګیا د کټ کولو د ریبلو اجازت ورکړه قرآن کریم کې الله جل مجلوه فرمائی ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم د مکې مکرمې په ښار کې یو ظالم چې د خپل ظلم په بنیاد باندې پدې کې په بل انسان باندې د ظلم د کولو او یا د ګناه د کولو اراده قدریو کی الله وی نذقه من عذاب الیم دا شکست به مونږ دردناک عذاب ورکو نو د مکې مکرمې د ښار د عزت او د حرمت تقاضا دا ده چې هغې کې به د ظلم او د ګناه اراده هم نه کې دا د الله د قرآن وینا د مکې مکرمې د ښار د خلقو په باره کې الله وایي اولم نمکن لهم حرما آمنه ایا دغه خلقو ته مونږه د امن والا حرم کې د ستوګنې ځایونه نه دي ورکړي وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد
آمنا قرآن کې الله وی والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. دا امن والا خار دی، په دې کې به جنگ جګړې نه کېږي. د کم وخت نه چې د مکې مکرمې دا ښار جوړ دی او کعبه پکې جوړه ده، د هغه زمانې نه د ننه پورې د ټولې دنیا د وطنونو نه مختلف المزاج خلک په میاشتو میاشتو د مکې دې ښار ته راځي او جمع کېږي او د دنیا په تاریخ کې د ټول نه کم می جنگ جګړې هغه په کوم ځای کې کېږي؟ مکه مکرمه کې. که دغسې خلک د دنیا په بل ښار کې راجمع کېدي، د دنیا جنګونه جګړې او قتل و قتال به پکې کېدي او بیا د مکې مکرمې د ښار هغه جنګ جګړه هم سي، څوک څپېړه پکې ني، ډېر زیات نه زیات یو بل د غوسه وشي. نو دا د دې ښار خصوصیت دی، دا د امن ښار دی. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. که یو حاجی ډېر جذباتي وي او ډېر غوسناکي او ډېر جګړالو وي، اول خو کوشش کوي د جنګ جګړې نه ځان ساتي، خو کله ترې ومشي بیا وروسته لاس مږي او بیا خپیمانې او بیا ځان ملامته کوي او بیا افسوس کوي چې ما خو دا ټولو خواري هسې ضایع کړه. قرآن کریم وی الله وی وهذا البلد الامین، زما دې قسمي په دا ښار باندې چې دا د امن والا ښار دی. د مکې مکرمې د ښار قرآن کریم کې ډېر نومونه الله پاک ذکر کړي دي. یو نوم یې مکه، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. نبی علیہ السلام تا اللہ وی اللہ هغه ذات دی چې د مکې د ښار په خېټه کې د مکې مکرمې د ښار په میره کې ته او ستا ملګري الله د کافرانو نه بچ کړل او کافران الله ستاسو نه بچ کړل. مکه دا د مکې مکرمې د ښار د ټولو نومونو نه مشهور نوم دی. د مکې د دې لفظ یو معنا ده ورانول، میتاوول، میم کاف ها مکه، نو د دې معنا میتاوول، ورانول. نو د مکې مکرمې د ښار ته مکه د دې وجې نه وایي چې دا د خپلو راتلونکو خلکو ګناهونه میټاوي، ختموي. او د مکې مکرمې مکه
د دې دویمه معنا ده هلاکول، بربادول. نو مکه ورته څه کوي چې کوم کس هم د مکې مکرمې په ښار کې نعوذ بالله ظلم زیاتې وکړي، نو د مکې دا ښار هغه بربادي ختموي، هلاکوي. د مکې مکرمې د دې ښار دویم قرآن کې الله چې کوم ذکر کړی دی نه هغه دی بکه، د میم په ځای باندې با ده. ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه، اولنی کور چې الله پاک د خپلو بندګانو دپاره جوړ کړی دی دا هغه کور دی چې کوم په بکه کې دی. او بکه د دې معنی ده شلول او یو څیز چوره چوره کول. نو دې ښار ته دا نوم علما وایي، مفسرین وایي، په دې بنیاد کې ښودلی شوی دی چې کوم انسان په دغه ښار کې د ظلم او د زیاتي لاره اختیار کړي، الله پاک یې چوره چوره کړي. کوم د دې ښار حرمت ختم کړي، ویشلی تار تاری کی، اللہ پاک اگر سرے پر خپل رسوا کی زیلی لے کی ذکر ورطا بکو. اللہ جل مجلوه دی خارتا دیر برکتون ورکنی دی. یو خدا چې د آدم علیه السلام نه راواله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پوری 1,24,000 کم و بیش انبیاء دا ټول مکې دې ښار ته راغلي دي. د دې تمامو پیغمبرانو قدمونه د مکې د ښار په خاوره باندې لګېدلي. او یو عزت الله جل جلاله دا ورکړی دی چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تخلیق او پیدائش د مکې مکرمې په ښار کې شوی. او یو عزت الله جل جلاله د مکې مکرمې د ښار ادا ورکړی دی. قرآن کریم کې الله پاک د دې ښار چې کوم نومونه ذکر کړي دي په هغه نومونو کې یو نوم دی ام القرى. ام القرى، قرى جمع د قريتون، قريه کلی او خاریه ته وایي. قرى معنی ښارونه او ام القرى معنی د ښارونو مور. مفسرین حضرات فرمایي چې د مکې مکرمې نه د ښار دا نوم ام القرى په دې بنیاد ایښودلی شوی دی چې د دې حیثیت د عزت په اعتبار سره داسې دی لکه په کور کې د مور چې کوم عزت د دې حیثیت د مور دی. مور ته چې لونه زامن وسی کړوسی
د کم عزت او د احترام په نظر باندې ګوري د دنیا خلق به د خار ته په دغه نظر باندې ګوري. او الله جل مجلوه دی خار ته یو لوی عزت دا ورکړی دی چې د قرآن کریم اکثر حصہ دا الله جل جلاله د طرفه هغه د مکې مکرمې په ښار کې الله را نازله کړې ده. د قرآن کریم د نزول ابتدا هم د مکې د ښار نه شوې ده. اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. دا هغه پنځه آیتونه دي چې د دې نه د قرآن کریم د نزول ابتدا شوې ده او دا د مکې په حدودو کې. او د قرآن کریم د نزول آخرنی آیت اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینا. دا آیت کریمه د حجۃ الوداع په ورځ باندې د عرفات په میدان کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د حج د احرام په حالت کې دا الله دا اړخه دا الله په پیغمبر نازل دي او عرفات د مکې په اطرافو کې او دا داسې آیت دی چې یو یهودي عالم عمر فاروق فرمایي چې ستاسو په قرآن کې یو آیت دی او دا آیت داسې آیت دی داسې د مفهوم او د معنا او د برکت او د علم نه ډک دی وای که شرطه دغه آیت زمون په پیغمبر الله را نازل کړی وي نو د دې آیت د نزول په خوشحالۍ کې به هغه ورځ مونږ د ځان دپاره د اختر ورځ مقرره کړې وه. هغه زمونږ د اختر عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تو فرمایل بالکل صحیح ده تاسو به دومره خوشحالي کړې وه چې د اختر ورځ مقرره کړې وه او مونږ د دې آیت په نزول باندې دومره خوشحاله یو چې په کوم ورځ باندې دا آیت نازلېدو هغه ورځ باندې زمونږ دوه اخترې وي. یو اختر را چې د دې آیت نازلېدو چې کوم ورځ وه هغه د جمعې ورځ وه او په هفته کې د جمعې ورځ دا د مسلمانانو د برداسې حیثیت لري لکه د اختر ورځ. او دویمه ده چې دغه ورځ د عرفې ورځ وه او د عرفې ورځ دا د حج ورځ ده او د حج ورځ هم د ټولې دنیا د مسلمانانو دپاره د اختر او د خوشحالۍ ورځ. نو چې د قرآن کریم زیاته حصہ الله پاک د مکې مکرمې په ښار کې را نازله کړې ده نو د قرآن راوړونکي فرشته کومه وه؟ جبریل علیه السلام. نو د دې نه دا نتیجه راوځي چې جبریل علیه السلام چې د الله پاک په فرشتو کې د ټول زیات عزت الله پاک جبریل ته ورکړی دی د ټول زیات تقرب نزدېکت الله ته چې کوم حاصل دی په فرشتو کې هغه چا ته حاصل دی؟ جبریل ته حاصل دی.
نو د جبرئیل امین غوندې د فرشتې په زندګۍ کې زیات لږ راتلږ دا الله د پیغمبر په زمانه کې د ټولو ښارونو زیات کوم ښار ته شوی دی؟ د مکې مکرمې ښار. او الله جل مجلوه د مکې مکرمې دې ښار ته یو عزت دا ورکړی دی مقام ابراهیم چې دا جنتی کاڼی دی او الله د جنت رالیږلی دی چېرته ایښی دی؟ مکه کې. حجر اسود چې دا جنتی کاڼی دی او الله رالیږلی دی د خپلو ګناهګارو بندګانو د ګناهونو نه د صفایي دپاره، نو دا کاڼی راغلی د مکې ښار ته دی او د قرب قیامته پورې به دا د مکې په ښار کې موجودي. دا عزت الله دې ښار ته ورکړي او الله جل مجلوه یو لوی عزت د مکې مکرمې دې ښار ته دا ورکړی دی چې د تمام دنیا د انسانانو قبله کعبه هغه الله پاک په کوم ښار کې ایښې ده؟ د مکې مکرمې په ښار کې. د دنیا په کومه جزیره کې، د دنیا په کومه خاریه کې، د دنیا په کومه دشت او په کوم ځنګل کې او د دنیا د کوم غره په کومه څوکه کې چې مسلمان 5 وخته یا د 5 اوقاتو نه علاوه کلم دې د مازنیت تړي فرضي واجبي سنتي نفلي، نو په یو وخت کې د ټولې دنیا د مسلمانانو مخونه کوم اړخ دی؟ د مکې مکرمې دې ښار اړخ. دا عزت الله جل جلاله دې ښار ته ورکړی. د بیت الله شریف چې هغې ته کعبه وایي، قبله ورته وایي. ما تاسو ته مخکې څو ورځې دا خبره کړې ده چې یو کعبه ده او یو قبله ده. یو څه شی ده؟ کعبه او یو قبله ده. کعبه د دې کوټې نوم دی، بیت ورته هم وایي وليطوفوا بالبيت العتيق إن أول بيت جعل الله الكعبة. بیت ورته هم وایي او کعبه ورته هم وایي. نو کعبه نوم دی د دې کوټې. د کعبې د لفظ ډېرې معنی دي. یو معنی ده چوکور، مربع، څلور ګوټیز. نو دا کعبه دا هم چوکور ده، مربع ده، څلور ګوټیزه ده، ځکه ورته څه ویل کېږي؟ کعبه. او دویمه ده قبله. د قبلې معنا دا ده چې کوم ځای طرف ته په مانځه کې الله جل جلاله د مانځه په حالت کې کوم ځای طرف ته، کوم جهت طرف ته الله پاک مخ کول فرض کړي دي، نو دې ته څه ویل کېږي؟ قبله. ذهن کې مو خبر راځي که نه راځي؟ مونږ او تاسو چې سجده لګو، نو سجده چا ته لګو؟ الله ته لګو.
نعوذ بالله ثم نعوذ بالله پام بکوي او ډیره باریک او د خطرې خبره ده ګوره نعوذ بالله کلم چې الله پاک موږ تاسو ته توفیق راکړي او حرم تلار شو او مطاف تلار شو او بیا په مطاف کې ولاړیو اول صف کې دویم صف کې ولاړیو او سجده لګو نظر کې بدانه راوړي چې دا سجده چاته لګو کې کوټې ته لګو سجده چاته لګو الله ته لګو خدا کوټه چې په کمزې کې آباد جوړ نه د الله حکم نه ني چې د موږ هر رکن شي ادا کې تکبیر تحریمه وای مخبر دي اړخته قیام کې مخبر دي اړخته رکوع کې رخبر دي اړخته فقیل ناسی رخبر دي اړخته او که په سجده کې رخبر دي اړخته نو قبله دي ته وای اوس که بدیم نه پوهیږي نو مسله دا ده که اوس د سعودي بادشاه دا حکم وکړه چې زه دا کعبه ورانوم او د سره یې جوړوم او دا کعبه موجوده چې کومه تعمیر آبادي ده دا یې ټوله ورانه کړه په طور مثال او بالکل فرش پاتې شو موږ تاسو به منځونه کوو که نه به او مخ مو هم چېرته دی همدې طرف دی او آبادي خورانه شو ختمه شو نو معلومه دا شو چې قبله دا کوټه نه ده قبله دغه اړخ او کم مرګري چې حرم تلاش او په سلورم چت کې دی طواف کوي او بیا د نماز ټیم راشي موس کوي نو لاسې تړلي او داسې ولاړي نو دا مخ د کعبې ته دی کعبه خو لاندې سل فوټه لاندې پاتې شو او دی خو داسې ولاړ نو معلومه دا شوه چې کعبه قبله دا کعبه نه ده بلکې په کوم ځای کې چې دا چاردیواري جوړه ده د دغه ځای نه د الله د عرشه پورې دا ټوله قبله ده د مسجد حرام په غاړه باندې چې کوم ټاور جوړ دی او دا 120 چتونه دي او بیا چې کوم مینار دی د هغې دپاره سره سپوږمۍ د هغه سپوږمۍ کې هم دننه څه دي کمرې دي نو په هغه 120 چت کې هم بعضې حاجیان ولاړ یو مونځونه کوي د هغې شرطه لاړه چې دا ته ودرېږي ټوبۍ دننه غورځېږي او کعبه لاندې باندې مونځ کېږي مونږ تاسو چې کله جهاز کې سواری یو او مونږ کوو په سیټ باندې په ناسته یا په فرش باندې ودرېږو نو اول به کوشش کوو سیټونو کې بټن چې دباو کې د کعبې جهت معلومیږي نو په جهاز کې هم چې یو سړی نیت تړي نو څومره پورې چې ممکن دي به معلوموي چې د نیت د تړلو په وخت کې زما مخ قبلې ته شي نو دغه جهاز خو 30-35 هزار فوټه بری او کمالانې پاتې شي او بیا مونځ کېږي نو غرض دا چې کعبه د آبادۍ او د کوټې نوم دی او قبله د دغه ځای نوم او بیا د دغه ځای نه واله د تحت السرا هغه د ومې ځمکې د بیخه به وایي دا ټوله قبله ده اوس پاتې شوه د آبادي چې د کعبه ورته وایي بیت ورته وایي نو د سیرت او د تاریخ کتابونه لیکي چې
اول دا آدم علیه السلام د پیدایش نه 2000 کال وړاندې الله پاک د فرشتو په ذریعه سره د دې کعبې تعمیر کړی دی. دا اولنی تعمیر پس مکه باندې د کعبې چا کړی دی؟ فرشتو. بیا دویم تعمیر چې الله پاک آدم علیه السلام دنیا ته راولېږلو هغه وکړه. د نوح علیه السلام په زمانه کې چې کوم طوفانو په ټوله ځمکه باندې د اوبو د آدم علیه السلام دا تعمیر د دغه وخته پورې پاتې و او په طوفان نوح کې یو قول لري چې دا الله پورته کړ او یو قول لري چې بس لاوش. دریم مثل دا آدم علیه السلام په اولاد کې بعض اولاد یو قول لري چې شیس علیه السلام چې دا آدم علیه السلام په اولاد کې مرادي پیغمبرمو دریم تعمیر بیا هغه وکړه او د کعبې څلورم تعمیر بیا ابراهیم علیه السلام وکړه د خپل زوی د اسماعیل په مرګرتیا کې. او پنځم تعمیر یو قوم دی په عربو کې عمالقه هغې کړی دی. او شپږم تعمیر د اسماعیل علیه السلام د عربو په کومه قبیله کې چې واده شوی و د هغې نوم دی بنو جرهم هغوی کړی دی. او وم تعمیر د نبی علیه السلام په آبا او اجدادو کې د هغوی یو نیکه تېر شوی دی قصی قاف او صاد او یا قصی ابن کلاب هغه کړی دی. او اتم تعمیر د نبی علیه السلام په ژوند کې چې کوم وخت د هغوی عمر 35 سالو پیغمبري راورته نه و میلاو شوي. د مکې مکرمې د ښار مختلف قبایلو قریش اتم تعمیر هغوی کړی دی. او نهم تعمیر د نبی علیه السلام د زمانې نه بعد د خلفاء اربعو د زمانې نه بعد یو صحابي دی عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه په یو زمانه کې په یو وخت کې د مکې مکرمې د ښار گورنر شو والی شو. نو نهم تعمیر هغه کړی. او لسم تعمیر د دې امت یو لوی هغه کس چې په مسلمانانو کې د هغه نه زیات ظلم د مسلمانانو په تاریخ بل چا نه دی کړی په مسلمانانو باندې حجاج ابن یوسف هغه کړی. دا لس تعمیرات دا بالکل کامل تعمیرات دي یعنی د سره دي. او بیا شپږ کاله چې کوم په ډېره ځمکه باندې د ترکو بادشاهي و سلطنت عثمانیه هغې کې یو بادشاه سلطان مراد د هغه سن 1040 هجري کې بیا هغه یو لسم تعمیر کړی دی
خو یو قول لري چې هغه د سره کړي ورانه کړي بیا یې جوړه کړې ده او دویم قول لري چې نه هغه تجدید کړی نه او د سره یې ورانه کړې نه ده او بیا آخرنی دا عربو چې کوم بادشاهان اوس او باغی کې چې کوم شافعه ده بادشاہ هغه آخرنی مرمت او تعمیر بیا هغه کړی نو دا دولس تعمیرات د سیرت او د تاریخ په کتابونو کې راځي ابراهیم علیه السلام تدازی چا اخود دا وطن دا علاقه ورته چا اخود بنیادونه چا اخود نو قرآن کی دا غی ذکر دی وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اللہ ہوئی وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ بَيْتِ من ابراہیم علیہ السلام تا بیت اللہ شریف سے اخود اللہ پاک فرشتہ راولی گلا آغا بنیادون اکنستل نو آغا کانی روایتو کے راضی او دا تاریخ پا کتابونو کے چی دا اخ دا کب پشانتا دی شکل آغا کانیو آغا راخکارا شو او بیا جبریل علیہ السلام پاقی بانی تعمیر شروع ذکر قرآن کی اللہ پاک دیتے اشارہ کر وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ اللہ دا سنوئی چی ابراہیم دا کعبی بنیادونا کیو خولل سوئی بنیادونا را پورتا کر بنیادونا خود مخینا فرشتو کی خیر او اغا ولارو دا قیمت بوری با ولاری فرشتی ورطا راخکارا کر او اغا بیا پا بارا بانی آبادی وربانی سکا شروع کرا بیا ابراہیم علیہ السلام سنگا آبادی کرینا او دا آغا زمانی او دا موجود زمانی دا آبادی پا مزکی کم فرقو لدی دا بیا انشاءاللہ بیا مخی جو مخی ہوئی کو خیری دا خبری بتا سواج دا حشر دا دیر سے تعلق دا حشر دا دیر زیاد جور تعلق زکا مسلمان امریکی تمزی چین تمزی یورپ تمزی انگلین تمزی دا دنیا خالی گوری دا دنیا خالیو تطلل زانا قصه دا او دا مکی دی خواه تطلل زانا قصه دا نو چی دا خبر دی بزین کی پراتی چی زگوری آخو دی خو خارتا نیم راغلی دا شی خارتا نیم راغلی چی دا یا انگلین یا یورپ یا فرانس یا فلانی یا فلانی او دا غرنگی مونگو تاسو مزانو کوٹی جوڑو او کوټه خو سګي د کوټي په هغه او د سمادي زیبن لکونه روپۍ لګو او د سمادي په هغه زیبن لکونه روپۍ لګو نعوذ بالله او دا یو کوټه ده نو د دنیا په کوټو باندې به سترګې لګېدلې او سوچ پکې چې ګور دا هغه کوټه نه د دنیا کانی به لیدلې کتلې نو سوچ پکې چې ګور دا هغه نه کوټه کې ډېرې زیر راځي درځي راګرځي داغه د نارخوانانو خبر یو قدم چې ګدیم سوچ بګي او قدم چې راپورته کیم څه بګي سوچ بګي چې دا ز په کوم ازمکه باندې روانې ما او په کوم ځای کې روانې ما او دا کوم خالص الله راغوښتم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم د فلسطین د مظلوم مسلمانانو سره د یک جهته لپاره بل دا یو رسم دی رواج دی الله دې رحم وکي نور خو علماء خپل حق ادا خبر وایي چې سبوي پاکستان د تمام فرقو سره متعلقه چې کوم علما دي هغه خپل فریضه ادا کړه او هغه دا الحمدلله استاسو په دعاګانو سره او دا الله په فضل سره شو میاشتې ونانې ما د جمعې په زمانې دا ویلي چې په موجوده زمانه کې د ټولو دنیا په اسلامي ملکونو باندې جهاد فرض عین دی او د دې ملک تمام علماء د هرې فرقې سره متعلقه اجتماعي فتوا ورکړه زه به څنګه جهاد وکړم ته به څنګه جهاد وکړې خو چې څومره اسلامي ملکونه دي په حیثیت اسلامي ملکونه په هغوی باندې جهاد څه دی فرض دی الله پاک به د قیامت پر باندې رانیسي
نو دا یو رسم دی د دنیا یو دستور دی او د فلسطینیانو سره د یکجهادۍ لپاره به جلوس به وځي، بیا به هغه مقبرې شوق ته رسي، بیا به واپس راځي. کوشش وکړي چې ټول ملګري پکې شریک شو. دا هم یو قسم پیغام دی د اسرائیلو د ظلم په خلاف، د هغې سره د یکجهادۍ په خلاف، چې دومره پته خو دنیا ته ولګي چې د مسلمانانو په زړه کې احساس خوشته کړه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.